السلام علیکم. د الیکشن ګهما ګهمي شروع شوه او هر پارټي خپل الیکشن کمپاین شروع کړی دی او عوامو ته خپل نظریه او منشور دي. خو یو پارټي داسې ده چې هغه 15 کاله ودي څه خوب موب نه ویني، خو چې کله الیکشن رانږدې شي نو هغوی ډېر ښکلي خوبونه لیدل شروع کړي او هغه د مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام د هغې اکثر ورکران د الیکشن نه هفته لس ورځې مخکې دعوه وکړي چې ما یو بزرګ شخصیت یا ډېر روحاني شخصیت په خوب کې ولیدو او ما له دا بشارت راکو چې تاسو ګټلې ده او بیا د الیکشن د ریزلټ په دویمه ورځ دا پته ولګي چې هغوی بایللې ده. نو دې دوه نقصان وکړي، یو خو دوی عوام ګمراه کړي او دویمه دا چې کوم شخصیت ورته بشارت کړي په خوب کې په هغه باندې د دروغو الزام شي چې دومره ښکلي شخصیت ورته بشارت وکړو چې تاسو ګټلې ده او دوی بیا بیلي. نو دغه خلک چې دي دا ماته داسې ښکاري چې دا د دین په نوم ډېر غټ فراډ کوي. د هغې وجه دا ده چې د دین بزرګ هستیانې ټول زموږ دپاره قابل احترام دي، خو ته د خپل ذاتي مفاداتو دپاره د الیکشن د دنیا د لالچ کې د هغوی هغه استعمال کې او بیا هغوی ته هغه الیکشن بیلې او تا د هغوی نوم استعمال کړي، نو دا د هغوی سره ښه کار نه دی. نو دغه خلکو وپیژنئ چې د خوب په نوم مو بیا دوکه نه کړي یا نور څه داسې عقیدت په نوم مو دوکه نه کړي. دا د دې د دین د الیکشن سره څه کار نشته او دغه خلک چې دي نو تاسو ټول پیژنئ، ستاسو ګیر چاپیره دي. ما وی چې درته د الیکشن د خوبونو حقیقت ووایم چې دې کې هیڅ حقیقت نه وي، د هغوی خوبونه اکثر دروغ شي. نو هغه کم شخصیت پسې چې خوب منصوبه کړي هغه ځان سره په دې دغه کې بېعزتي غوندې وشي، ځکه چې تاسو د خپل دنیاوي لالچ کې د ووټ دپاره دومره بزرګو هستیانو نوم والئ او بیا تاسو شکست وخورئ. نو داسې فراډیانو نه ځان ساتئ، سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.